السلام علیکم ناظرین، زه بادشاه خایم او تاسو ګورئ زموږ یوټیوب چینل. په سویډن کې چې کومه واقعه رامخې شوې ده، د دې په باره کې موږ تاسو له څه معلومات درکول غواړو. په هغه معلوماتو کې اولنۍ دا خبره ده چې دا کم هلک چې د قرآن سوی دی او نظریه آتش کړی دی، د دې نوم دی سلمان مومیکا. دا د عراق اوسېدونکی و او 15 کاله مخکې د عراق نه سویډن ته شیفت شوی دی او هلته آباد شوی دی. د سویډن سپریم کورټ ته تللی دی، هلته کورټ ته تللی او هلته یو درخواست ورکړی دی چې ماته د قرآن د سو اجازت راکړی شي. د سویډن کورټ دی له اجازت ورکړی چې ته د قرآن وسوځوه، ته کولی شي. دا بیا راغلی دی او هلته یو جومات دی، غټ جومات دی. د هغې مخې ته کله چې مسلمانان لګیا وو او د لوی اختر لمونځ او خوشحالیانې منا وهلې، نو د دغه جومات مخې ته د قرآن شریف راغیستی دی او سوی دی. په دې باندې د ټولو خلکو د مسلمانانو ملکونو او په سویډن کې چې کوم مسلمانانو هغوی ټول احتجاج کړی دی او د دې نه وروسته د سویډن حکومت ته ډېر سخت وارنینګ دې کسانو ورکړی دی او په ټوله دنیا کې د احتجاجونه روان دي. د دې نه وروسته بیا د OIC اجلاس سعودي عرب راغوښتی دی او په دې اجلاس کې دا غټې فیصلې شوي دي چې د دې سویډن سره تعلقات، تجارت او دا څیزونه ختمول غواړي. په دې کې سرفهرست په 1 نمبر سعودي عرب دی او نور د دې نه وروسته ایران، پاکستان، ترکی، عرب امارات، مصر او نور ګڼ شمېر ملکونه دي. دوی دا فیصله کړله چې موږ ترکی او د OIC کې دا فیصله شو ده او د سویډن حکومت ته دا وارنینګ ورکړی دی چې که تاسو د خپل دغه نه قراریږئ نه، نو موږ به ستاسو سره تجارت او کاروبار دا به موږ بند کړو. بیا دې خبرو د سویډن حکومت له ډېر غټ زور ورکړی دی او دا هلک یې ګرفتار کړی دی. د کم چا چې دا قرآن شریف سوی دی، د دې عمر 32 کاله دی. دی ګرفتار کړی دی او بولی دی. نو موږ له دا پکار دی چې زمونږ د قرآن پاک سره دا کارونه کیږي او موږ وده یو او دې کفارو موږ تقسیم کړي یو په پارټیانو کې.